أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. مخکنی آیاتونو کې الله پاک جل جلاله په وحدانیت باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې دلایل ذکرو او د مشرکین او د مخالفین طرف کوم باطل خیالات د هغه رد ذکرو او دې آیاتونو کې د الله پاک جل جلاله احسانات چې کوم په انسانانو باندې الله کړی دی هغه ذکر دي. نو بره په توحید او رسالت باندې دلایل او د مخالفینو چې کوم غلط خیالات د هغه رد ذکرو او دلته کې د الله پاک جل جلاله احسانات ذکر دي. نو ربط په مخکنی او دې آیاتونو کې دا دی چې بره په توحید او رسالت باندې دلایل او د مخالفینو چې کوم غلط خیالات د هغه رد ذکرو او دلته کې الله پاک جل جلاله احسانات ذکر دي. نو دلته کې الله پاک جل جلاله د اهل مکه دې ته تنبیه ورکړي چې اهل مکه او تاسو د الله جل جلاله په وحدانیت چې کوم دلایل ذکر دي هغه کې سوچ او فکر نه کوئ، هغه کې خپل سوچ نه چې کوم دی خرج کوئ، هغه کې تاسو سوچ او فکر نه کوئ. نو کم سے کم دلته کې سوچ وکړئ چې الله پاک په تاسو باندې ډېر لوی احسانات کړي دي. نو د یو شریف انسان د هغه مزاج دادی چې څوک په د باندې احسان وکړي نو د هغه قدر او عزت هم کړي، د خبره هم نو الله پاک فرمایي چې زه منعم یم په تاسو باندې احسانات کړي دي. نو که هلته په د دلایلو په زور کې زما خبره نه منئ نو کم سے کم ما چې کوم احسانات کړي دي نو زما حق دا دی چې تاسو زما خبره ومنئ، زما فرمانبرداري وکړئ او زما سره څوک شریک دا نه منئ. نو دلته کې الله پاک جل جلاله د خپلو احساناتو ذکر کوي. نو الله پاک فرمایي په دې باندې یو تعجب د تعجب اظهار هم کوي چې الله دومره لوی ذات دی په تاسو باندې دومره احسانات کړي دي د هغې باوجود تاسو د الله پاک سره کفر کوئ. نو الله پاک دې آیاتونو کې تعجب اظهار هم کوي. نو الله فرمایي کیف تکفرون، څنګه تاسو انکار کوئ بالله د الله نه. نو دې خلکو د الله نه انکار نه کوو خو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوو. نو خبره دا ده چې څوک د نبی علیه السلام رسالت نه مني نو دا داسې دی چې دی د الله وحدانیت هم نه مني. ځکه چې لا اله الا الله مني محمد رسول الله سره خامخا مني. نو دی خو به د الله نه انکار نه کوو، الله به منو، خو نبی علیه السلام د رسالت نه انکار کوو. نو الله پاک فرمایي چې تاسو انکار کوئ. نو زما نه انکار نه خو زما د پیغمبر نه انکار کوئ. نو زما د پیغمبر نه انکار کول داسې دي لکه چې زما نه انکار کوئ. نو کیف تکفرون، څنګه تاسو انکار کوئ بالله د الله نه وکنتم او حال دا دی چې تاسو وایئ امواتن مړو. الله وایي تاسو مړه وایئ او تفسیر جلالین وایي نطفا من اصلاب آبائکم، یعنی مړه څه مطلب تاسو نطفه وایئ د خپلو پلارانو په شاګانو کې، تاسو لا پیدا شوي نه وایئ د پلارانو په شاګانو کې وایئ تاسو مړه وایئ. نو فاحیاکم، نو الله پاک وایي ما ژوندي کړی. فاحیاکم نو تاسو الله ژوندي کړی. څنګه یې ژوندي کړی؟ فی الارحام والدنیا، تاسو د مور په خېټه کې الله ژوندي کړی. بنفخ الروح، روح ته چې کوم دی پوکو. ځکه د انسان د لومبې د پلار په شا کې وي، بیا چې کله د پیدایښت لپاره کم سبب د کومې اوبو هغه یو ځای شي د هغې نه پس دا 40 ورځو پورې دغه اوبو دا د مور په خېټه کې پرتې وي. 40 ورځو دا نطفه وي، اوبه وي او 40 چې نورې 40 ورځې به تېرې شي، 40 ورځې به تېرې شي نو د هغې نه پس دا د وینې یو جم د دې نه جوړ شي او چې بیا به 40 ورځې نورې تېرې شي نو د دې نه پوره انسان جوړ شي. بیا به الله پاک جل جلاله روح پوکي د کې سا پیدا شي، دی بیا حرکت کول شروع کړي د مور په خېټه کې. 4 میاشتې پس د دې نه چې کوم دی صحیح انسان جوړي. او تبلیغي حضرات هم د دې نه 4 میاشتې استدلال کړی چې څنګه 40 درې پیرې چې 4 میاشتې جوړي شي نو څنګه چې انسان جسمانی انسان د انسان جسم دا په 40 ورځو کې مکملېږي نو دقه شان د انسان روحاني تربیت هم دا په 4 میاشتو کې مکملېږي. څنګه چې انسان په 4 میاشتو کې جسم اعتبار سره پوره شي
نو دغه شان روحاني اعتبار سره هم انسان په څلورو میاشتو کې جوړیږي. نو الله پاک پر مې ړومبې دا سمړه وای د پلارانو په شاګانو کې الله بیا ژوندي کړی د مور خېټې ته راوست. د مور په خېټه کې څلوېښت ورځې در باندې تېرې شوې، تاسو چې کوم دی د غوښې د وینې یو جم درنه جوړ شو. بیا چې څلوېښت ورځې تېرې شوې او بیا څلوېښت ورځې تېرې شوې، په څلورو میاشتو کې ستاسو نه پوره انسان الله پاک جوړ کو او بیا به الله پاک روح پوکو نو دی ژوندی شو. نو الله فرمایي چې تاسو ړومبې مړه وای نو بیا الله پاک ژوندي کړی د مور په خېټه کې یا د دنیا په خېټه کې، په دواړو کې الله پاک ژوندي کړي. کیف تکفرون، څنګه تاسو انکار کوئ بالله د الله نه، وکنتم او حال دا دی چې تاسو وای امواتن مړو د پلارانو په شاګانو کې، فاحیاکم پس تاسو هغه ژوندي کړی، یعنی الله پاک تاسو ژوندي کړی د مور په خېټه کې یا د دنیا په خېټه کې، روح پکې پوکو نو دغه حرکت پیدا شو، دغه ساه چې کوم دی واچولی شو. ثم یمیتکم، بیا به هغه تاسو مړه کړي، بیا به تاسو مړه کړي چې کله په دنیا کې خپله زندګي تېره کړي نیټه خو پوره شي نو بیا به خو الله مړه کړي. ثم یحییکم، او بیا به الله تاسو ژوندي کړي، د مرګ نه پس بیا الله پاک تاسو ژوندي کړي. امام رازي رحمه الله فرمایي چې کله انسان په قبر کې کېښودلی شي تغادر روحه فی جسده، چې کله دی په قبر کې کېښودلی شي نو الله په ده کې بیا چې کوم دی روح ور واچي، ړومبې د الله روح قبض کړي، د روح او د جسم جدایي راشي. خو چې کله دی قبر کې کېښودلی شي نو الله پکې بیا روح ور واچي او دله دوه فرشتې راشي، موږ ورته نکیر منکر وایو. هغه فرشتې دی په دې قبر کې کینی تپوس دي کوي من ربک، ستا رب څوک. نو که ده په دنیا کې خپل رب پېژندلی وي او ده په دنیا کې خپل زړه ته د الله رب العزت هغه یقین راوستی وي، په الله باندې بروسه وي، نو دی به هلته وي ربي الله. خو دا ګورې د خولې خبرې نه دي، زنګدن کې او په قبر کې او په آخرت کې هلته د ژبې چالاکي نه چلېږي، دنیا کې چلېږي. دنیا کې لکه مثال یو سړی چې کوم دی جمع دی او باران وریږي او شتوره شپه ده او د ښکلې چې کوم دی بړستن اغوستې ده او دې کې چاور ووو، نو چې کله چاور ووو نو دی سم غوسه شو چې یا خدای دا څوک راغی، او پړه کې ورته خیرې هم وکړې او بعضو پکې کنځل هم وکړي. خو چې کله ورته راغی نو د ده یو غټ افسر دی هغه راغلی، نو دی ورته په خوله باندې شروع کړي یاره جي زه خو ډېر خوشحاله شوم ستا په راتلو باندې، او دا خو تا ډېر ښه وکړو. حالانکې زړه کې یوه خبره ده خو ده په خوله باندې د زړه غلطه ترجماني وکړله، زړه کې دننه نور څه دي هغه دی خدای تباه برباد کړه راتلو ټیم دی، خو په خوله هلته کې دروغ وي، خو په آخرت کې په قبر کې او په ځنکدن کې دا خبرې نه چلېږي چې کوم شی په زړه کې هغه په جواب باندې راځي. دې مثال داسې دی چې کټوۍ کې سړي څه شی باندې کړي سمسۍ اړمیک کسیز راخیږي، دننه پکې ساګ پروت دی، چې سمسۍ اړمه کې نو غوښه ترې نه راوځي، یک ساګ به راوځي، او که غوښه پرته ده سمسۍ اړمه کې غوښه به ترې راوځي. چې په زړه کې دې څه وي که دننه د الله یقین وي نو ته په قبر کې وایې چې ربي الله، او که نه په زړه کې یقین نه وي نو دې وي لا ادري ما ته پته نشته. حدیث پاک کې راځي فرشتې سره یو ګروز دی سټک دی، او که د ټولې دنیا انسانان راغونډ شي او پیریان هغه نشي اوچتولی، هغه اوچت کېدلی لکه پرایل راپړي. دویم تپوس دې کوي ما تقول فی حق هذا الرجل، د نبی علیه السلام تصویر مبارک ورته راوستلی شي، د دې شخصیت باره کې د څه خیال دی. نو که د نبی علیه السلام په طریقه باندې خپله زندګي تېره کړې دی وایي چې محمد رسول الله، او که د نبی علیه السلام په طریقو باندې خپله زندګي نه تېره کړې نو دی وایي لا ادري ما ته پته نشته. او ما دین که ستا دین څه دی، نو که ده په دین باندې زندګي تېره کړي او په خپل دین چلېدل ده ته ښکلې ښکارېدل او په دنیا کې په دین زندګي تېره کړي نو دی به چې دین الاسلام زما دین چې کوم دی اسلام دی، او که نه ځکه خو الله پاک فرمایي چې د دین نه علاوه د اسلام نه علاوه ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، خو چا د اسلام نه علاوه بله لار اختیار کړه د دین به دا قبول نه کړلی شي. اسلام دا بهترین دین دی چې په دې باندې موږ تاسو وچلیږو نو قبر کې بیا دې دا جواب ورکوي چې دین الاسلام. نو بیا حدیث پاک کې راځي چې د جنت نه بستره راوستلی شي وغوړولی شي، د جنت طرف ته د کړکۍ کوله وکړلی شي او ده ته وایي داسې وده شه لکه د ړومبۍ شپې ناوي، بېغمه وده شه ځان، او که نه ګنهګاري الله پاک دې بیا موږ ماف کړي، بیا د جهنم نه وله بستره راوستلی شي هغه ورته وغوړولی شي او بیا د جهنم طرف ته د کړکۍ کوله وشي، د هغې هغه بدبویې د هغې هغه تپ د انسان ته رارسي. دنیا کې دا سوالونه یادول نه دي، په دې سوالونو باندې محنت کول دي، چې دلته کې محنت وکړي نو هلته کې بیا دا جوابونه اساني، او که محنت نه کړې نو تش په ژبه باندې انسان هلته بیا نشي خلاصېدلی. نو الله پاک جلو فرمایي
چې کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوئ بالله د الله نه وکنتم او حال دی تاسو وای امواتا مړو د پلارانو په شاګانو کې مړو وای فاحیاکم پس نو هغه یعنی الله پاک تاسو ژوندي کړی د مور خېټې ته راوستل هلته د روح په کوش څلور میاشتې پس تاسو ژوندي کړی ثم یمیتکم بیا به چې کله نیټه پوره شي ثم یمیتکم بیا به الله پاک مړه کوي تاسو ثم یحییکم او بیا به ژوندي کوي تاسو د قیامت پر ورځ بیا ژوندي شئ ثم الیه ترجعون بیا به هغه طرف ته ترجعون تاسو واپس کولی شئ د څه دپاره چې الله کوم انعامات په تاسو باندې کړي دي د هغې تپوس په الله کوي په ورځ د قیامت چې کله خلک د قبرونو نه پاسي نو دوی به ټول حشر طرف ته روان وي میدان طرف ته به روان وي د الله عدالت طرف ته به روان وي نو ثم الیه ترجعون تاسو بیا هغه طرف ته واپس کولی شئ الله طرف ته به ځئ د څه دپاره چې کوم انعامات دنیا کې الله په تاسو باندې کړي د هغې جواب به ورکولي الله پاک الله دې مونږ معاف کړي او الله رب العزت دې مونږ او تاسو هېڅ بې څه وبخي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا محاسبه شروع شوه حساب کتاب شروع شو نو دی غرق شو او نبی صلی الله علیه وسلم الله ما سره حساب یسیر وکړي عایشه رضی الله عنها د الله پیغمبره تم په خپل عمل جنت ته نشي تللی وي نه زه هم نشم تللی زه به د الله په رحم باندې جنت ته ځم او رحم به په چا کېږي څوک چې د الله فرمانبرداري کوي بیا هغه کس کامیاب چې الله عملنامې ته وګوري چې زه جنت خو که چا ته وي چې دا کار دی ولې کړی دی نو بس دا کس غرق شو نو ثم الیه ترجعون بیا به تاسو واپس کولی شي الله طرف ته چې الله ستاسو نه د هغې انعامات چې کوم الله پاک په تاسو باندې کړي د هغې تپوس وکړي هو الذي الله هغه ذات دی خلقه چې پیدا یې کړل لکم ستاسو دپاره ما څه چې فی الارض په ځمکه کې دي جمیعا ټول تفسیر جلالین وی جمیعا لتنتفعوا به وتعتبروا تفسیر جلالین وی ټول ارس الله پاک د دې دپاره پیدا کړل دي دپاره دې چې تاسو نفع حاصله کړئ د هغې نه پیدا حاصله کړئ وتعتبروا او تاسو په هغې کې سوچ او فکر وکړئ نو څومره څیزونه چې الله پاک په دنیا کې پیدا کړل دي نو دا الله پاک د دې انسان د پیدې دپاره پیدا کړل دي کو نور دی کو سپوږمۍ ده کو ستوري دي کو ځمکه ده کو په دې کې فصلونه دي هر یو څیز چې پیدا کړل دا الله پاک د انسان د پیدې دپاره پیدا کړل اگر کو بعضې څیزونو کې انسان ته پیدا په نظر باندې نه راځي نقصان ورته په نظر راځي لکه مار دی نو بعضې خلک وایي ده چې د هوا کې الله پاک داسې ذرات دي چې هغه داسې جراثیم دي چې هغه زهریله دي نو دا مار هغه چې کوم دی خولې وازه کړي هغه راټینګي او دې پته نه لګي خو غټه پیدا یې څه ده د مارو لکه حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی مونځ قضا کړي یو مونځ قضا کړي نو په ده باندې یو کم سل اژدهاګانې په قبر کې مسلط وي او یو اژدها چې دی یو پیره وټي شي او یا لاسه په کته باندې لړ شي نو که دنیا کې الله پاک مار نه وي پیدا کړی اوس دنیا کې الله مار پیدا کړل د مار هغه وحشت د مار هغه یره د هر انسان په زړه کې ده چې معمولي غونډه کې مار وویني ټول هغه راغونډ شي یا ترې وتښتي ولې یره په زړه کې ده مونږ چې کوم دي لیدلي دي بعضې کسان چې چلي دي بعضې تش مار لیدلی دی خو بهرحال د انسان په زړه کې د مار هغه یره شته دی ولې چې الله پاک مار پیدا کړی دی خو که الله مار نه وي پیدا کړی نو دا حدیث زموږ مخې ته راغلی وي چې یو کم سل اژدهاګانې په الله پاک مسلط کړي نو موږ اژدها به یو شي نو ځکه موږ لیدلی نه دی که نه خو چې کله په دنیا کې موږ لیدلی د هغې هغه یره زموږ په زړه کې ده نو که په حدیث کې راشي نو زموږ په زړه کې یره پیدا شي نو موږ مونځ کول شروع کړو نو دا غټه پیدا ده چې په دې سره انسان نصیحت حاصل کړي عبرت حاصل کړي نو د مار پیدا دا غټه پیدا دا ده چې په دې باندې موږ تاسو عبرت حاصل نو هر یو څیز الله پاک د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی نو الله پاک فرمایي هو الذي الله پاک هغه ذات دی خلقه چې پیدا یې کړل لکم ستاسو دپاره ما څه چې فی الارض په ځمکه کې دي جمیعا ټول لتنتفعوا به وتعتبروا دپاره دې چې نفع حاصله کوي او تاسو چې کوم دی نصیحت حاصل کوي عبرت حاصل کوي ثم استوى او بیا اراده وکړه الله پاک الى السماء اسمانونو طرف ته فسواهن پس برابر کړل هغه 7 سماوات و اسمانونه الله پاک دې کې معلومیږي دې ځای نه چې الله پاک جل جلاله ځمکه دا مخکې پیدا کړې ده او اسمان یې وروستو پیدا کړی صحیح خبره ده چې الله پاک ځمکه مخکې پیدا کړې ده اسمانونه یې وروستو پیدا کړي دي خو برابر کړی الله پاک جل جلاله اسمانونه مخکې دي ځمکه یې وروستو والارض بعد ذلك دحاها نه دا معلومیږي چې الله پاک خو ځمکه ډومبۍ پیدا کړې ده په پیدایش کې ځمکه ډومبۍ د اسمانونه وروستو دي خو په برابرۍ کې اسمانونه ډومبۍ الله برابر کړي دي ځمکه بیا وروستو برابر کړله د کروندې دپاره د فصل دپاره دې دپاره الله پاک بیا وروستو برابر کړل نو هو الذي الله پاک هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړل لکم ستاسو دپاره ما څه چې فی الارض په ځمکه کې دي جمیعا ټول د نفع دپاره د انسان د نفع دپاره او د انسان د عبرت حاصلولو دپاره ثم استوى بیا اراده وکړه الی السماء
اسمانون طرف ته فسواهن پس برابر کړل هغه 7 سماوات و اسمانونه دي بعضی بلګیات والوی نه دي اسمانونه ودي او کو دې سره بیا عرش او کرسی مرګري شنو بیا نه جوړيږي خو اسمانونه والله پاک پیدا کړی دي او هو بكل شيء او هغه په هر چیز باندې علیم په هدي څنګه چې الله پاک جل جلاله انسان د نشته کوم به نو الله پاک فرمایي چې په دې باندې پوهه ما چې د پیدائش نه وروسته هم تاسو بیا ژوند کوم بعضی خلکو په مرګ نه وروسته د ژوند انکار کوي چې بس موږ مړ شو بس خور شو بیا الله پاک موږ نه ژوند کوي نو الله پاک دې طرف ته اشاره ده او هو بكل شيء عليم والله په هر چیز باندې پوهه دی الله چې پړم بيزل تاسو پیدا کول شوي یو چیز پړم بيزل پیدا کول ګراني او دویم ځل بیا اساني وروسته په طریقه او الله پاک پیدا کول شي کیف تکفرون کیف څنګه تکفرون تاسو انکار کوئ بالله د الله نه وکنتم او حال دای تاسو وای اموات نمړو فاحیاکم پس هغه تاسو ژوند کړئ یعنی الله پاک تاسو ژوند کړئ اموات نمړو د پلارانو په شاګانو کې فاحیاکم پس هغه تاسو ژوند کړئ د مور په خېټه کې د دنیا په خېټه کې سلور میاشتې پس پکې الله روح پوکي انسان چې کوم دی حرکت شروع کی د مور په ګېډه کې نو الله تاسو د مور په ګېډه کې د دنیا په ګېډه کې ژوند کړئ ثم یمیتکم بیا به الله تاسو مړ کی چې کله نیټه خو پوره شي بیا هم مړ کی ثم یحییکم او د مر نه پس بیا ژوند کی ثم الیه ترجعون بیا به هغه طرف ته ترجعون تاسو واپس کول شي د حساب کتاب د پاره هو الذی الله هغه ذات دی یعنی الله هغه ذات دی خلق چې پیدا کړل لكم تاسو د پاره ما سج فی الارض پسمکه کی دی جميعا طول لتنتفعوا به وتعتبروا د پاره دې څه نه حاصله کړئ او تاسو عبرت حاصل کړئ ثم استوى بیا اراده وکړه له السماء اسمانون طرف ته فسواهن نو پس هغه برابر کړل 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او هغه په هر چیز باندې پوهه الله دې عمل وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا إله العالمين تزمون رازش الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین من سمره غلطه کوتاهی شوی دی الله مونږ ته معاف کړي الہ العالمین مونږ کمزوري او ضعیفان یو الہ العالمین نه پوهه مونږ د قرآن پوهه او د قرآن سمجھ راکړي ټول مرګرو د قرآن پوهه د قرآن سمجھ راکړي الله ستاسو د قرآن مجید ډیر لوی او ډیر پاک کتاب دی الہ العالمین مونږ ټول په خپل کتاب قرآن مجید باندې صحیح پوهه کړي الہ العالمین دې صحیح د تلاوت کولو صحیح ترجمه کولو صحیح تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي الله په قرآن باندې پورا عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین څومره ملګری دي الله دې کې څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي الله دې کې څومره قرضداري قرضونو نه اخلاص کړي الہ العالمین دې په کور کې بیماران دي الہ العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي الہ العالمین څومره پریشان حال دي ټول پریشانه ختم کړي الله څومره نه حق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي الله څومره خلق به اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي الہ العالمین د خلق نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته ورکړي الہ العالمین د کوم خلق اولاد نافرمان دي الله اولاد ورله فرمان بردار وګرځي الہ العالمین د سترګو یخواله ورله وګرځي الہ العالمین مونږ ډیر کمزوري ضعیفان یو خپل مدد او نصرت زموږ سره شامل حال کې الہ العالمین زموږ څومره مردگان وفات شوي ټول ته کامل مغفرت نصیب الله چې مغفرت کړي درجات بلند کړي الہ العالمین قرآن مجید درس ثوابونه الله زموږ والدین محترمین ټول مردگان ته ورسي الہ العالمین زموږ ټول په حال باندې او رحمېږي الله دنیا آخرت کې د کامیابو خوشحالو عزتونو ژوند راکړي الله دنیا آخرت کې د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم د بې حیا د رسوایۍ د بې دینۍ د ژوند نه موږ ټول مسلمانان بچ وساتي مال جان وخت د تاڼو تاثیرونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو نه بچ وساتي الله د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي الله په زنانو مو د حیا د عزت صادرونه راواچي بشرانو د عزت ژوند ورکړي کشرانو او ځوانانو ټول د دیندارۍ او د حیا ژوند ورکړي الله خاتمه زموږ د ټول بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن قدر مو د زړه په صدق سره په جبه ادا کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول الله